بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپور ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، ستاسو په مرسته، ستاسو په ډاډ او ستاسو په ملاتړ باندې دغه شانتې یو شمېر بچې، یو شمېر خویندې، یو شمېر میندې دې در ته راځي په یو امید باندې چې هغه کله بې سهاره شي، د ګټې وټې څه سیسټم نه وي، ګرانه ګراني ده او جون ګران شي، نو دلته کې راشي. او کتونکو، د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه راځي، د هرې ضلعو خلک دلته کې رسېدل. ډېر خلک وایي نمبر راکا، ډېر خلک وایي یاره دا ویډیو څه مقصد له شوی وه، ډېر خلک وایي دغه به ما سره واده وکړي او که نه. اوس په یو انسان باندې سخته تېرېږي، نخره پې تېرېږي، د یو ټیم د ډوډۍ دره کې نه لګي، د دوایۍ دره کې نه لګي، او په دې ټیم کې ورته زه وایم چې یاره دا لور دې ورکې، دا واده کې خلک ولې د قسم قسم جواز پیدا کی چې دا هم یو مسله ده، دا مسله مل کوو، بالکل دا مسله ده. خو هغوی کوم مقصد له راغلي؟ هغوی خو دې له نه راغلی که نه چېرې زه واده کوم یا زه دا کوم یا زه دا کوم. هغوی خپل دې مقصد له چې زموږ سره څوک مالي مرسته وکړي، د هغې نه پس چې کوم دی بیا دغه خبره ده. او دا تپوس ترې زه وکړمه، زه وایم خو څوک یې په سر لاس کېږدي، نو زه د کوره خو به شي، موږ به د یو دغه نه بچ شو چې بیا موږ له راځي یو سړی دی، بس هغه ته په نکاح شو. دا یو ټیک ټاک خبره ده. کتونکو، د دې خبرو مقصد مې دا دی چې موبایل آن کم نو صرف دا کالز دی، واده، رشته، دا 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 دا، او بیا وایي دا ویډیو څه مقصد له والکه ویډیو پوره وګوره، ځان پې پیکه نه پته پکې ما ورکړې وي، بیا ما ته ووایې یاره هغه پلانکې ویډیو چې کومه ده، یا مې هغې له دا پیسې ورولېږلي، یا زه درځمه ما سره به کس کي، زه به یې هغه ځای ته ورسوم. په ما د چا اعتبار نشته، بس نشته که نه، زما ګیله خو نشته. او نه زه دا وایم چې پیسې دې به ټولې ما له راشي او به زه دې جیب کې واچوم او زه دې پې خپل درس وم. خو نه، زه دا وایم چې زما له پیسې راشي د چا او زه دوی له ورکم، نو چې څه روزګار پې وله روان کړم چې تاسو ته وښیم چې یاره دا پیسې بې ځای ونه لګېدې. دې وخت کې ما سره د بونیر د خلکو دپاره 40,000 یعنې 40,000 روپۍ جمع شوي دي، چا 10,000 چا 5,000 په ایزي پیسه باندې دغسې راستولي دي. د صنم جان موږ ویډیو کړې ده، په لکو خلکو کتله، تر دې دمه هغې ته دا 2 لک روپو قرض دی، د هغې د دویانو. ډېر خلک وایي چې یاره دا کوي او دا کوي. نو کتونکو، موږ د انسانیت قدر کوو، زموږ یې دغې سره کار نشته. خو دغه پیر ته یو جینۍ لاړه شي، نو دا په څه مقصد لاړه شي؟ دا په د دریم خاوند چې کله دریمه نکاح یې وکړه، نو بیا دغه پیر ته لاړه، او خو چا مرسته وکړو، د هغې روزګار دغه شو چې د هغې ګرده نشته، د هغې تریخي نشته، د هغې د خوراک کلمه چې کومه ده ګنډلې شوې ده، خو دغه ختمه شي، دغه علاج دا پیسې ولا راشي، اب هرګز دغه کار نه کوي. یعنې په دې حالاتو کې چې د انسان وجود کنډمي، هغه سندره وایي، هغه څه کوي، دغه کار ته موږ هم غلط وایو، دا کار ټیک نه دی. خو د مجبورۍ نه خلک انتخابي قدمونه اوچتوي، او بیا اسلام تا ته وایي چې کله په تا مرداره هغه ټیم کې ضروري شي چې په تا باندې نخرې تېرېږي، تا سره د هېڅ څه نه وي. بل درېمګړی راځي پیغور ورکوي چې تا دا ویډیو ولې وکړه، ته په دې کیمره ولې رالې، خپلوان. نو دا خو د هغوی ته پته لګي، دا ویډیوګانې وګوري، نو ډېر د مجبورۍ نه راسي. خو ما سره دا خلک ناست دي، ډېر عیادار خلک دي، ډېر پاک خلک دي، ما سټډي کړل او زه دا ټول سټډي کوم، خو د مجبورۍ نه نن دا چې کوم دی ویډیو له راځي. او دا پرون نه بل پرون دا چې کوم دی سیټي سکین شوی دی، دا وګورئ چې دا غټې غټې اکسرېګانې دي، د دې دپاره هم پیسې، دا ډېره ګرانه خبره ده. د هغه جینۍ، د هغه خور، د هغه ماشومې په سر یې په ماشوموالي ګزار خوړلی دی، د هغه ګزار اثر اوس دې ته راغلی دی، او په دې باندې چپه دوره راځي، او د هغې په علاج باندې کافي پیسې راځي، هغه نشته. دوه واړه واړه وروڼه دي، د کار روزګار نه دي، پلار چې کوم دی د عمر نه ورتېر دی، خو په دې حالاتو کې هغه بیا خو مزدوري کوي. دا مې ورته مختصر د دې ویډیو قصه وکړه، خو څوک ما ته پیسې رالیږي، په دې باندې زما ذاتي اکاونټ نمبر او زما موبایل نمبر. دوباره به چې کوم دی بیا تاسو ما ته واتساپ آی ایم او رالیږئ،
زه په هغې تاسو ته ویډیو درلېږم چې تاسو ځان مطمئن یو چې تاسو مطمئن یې تاسو ما ته بار بار رالېږئ چې تاسو مطمئن نه نو زه منم چې په فیسبوک باندې کاروبار روان دی خو د دې مسافرو د دې شتمنو خلکو پیسې په صحیح ځای ولګېدې نو دلته به دا غربت ختمي خو بدقسمتي رسي لاسونو ته پیسې رسي نه او پیسې چې راشي نه هغه غذا ته ونه رسي ستاسو خبره ټیک ته چې ستاسو اعتبار کوټه شوی دی خو زما کار وګورئ چې کله مطمئن شي نو ما ته رالېږئ او خو نه وي نو بیا راځئ نو زه به بیا دغه ځای ته تاسو بوځم او دا سلسله به رواني خبرې ترې به کوو کتونکو نور به زه نه خایله کېږم د دوی نه به زه دا قصه دا کومه ستاسو ژوند څنګه تېرېږي د خپل ژوند دا قصه زما کتونکو ته وکړئ زمونږ ژوند چې کوم دی نو غریبانان یو او زما دا خور چې کومه ده دا مریضه ده او د دې د غوږ مسله ده خو اوس هم نشته دی چې دې له علاج وکړو نو راغلي یو ستا دپاره تا ته چې تاسو څه کولی شئ موږ سره تاسو د کوم ځای موږ چې یو د شبقدر اوس پېښور کې اوسېږي او چې پېښور کې اوسېږو کتونکو د دغې وجې چې څوک راته بد ونه وایي د دغې وجې څوک پېغور رانه کړي د دغې وجې چې خپل خپلوان هم دي عزتدار خلک دي خو د مجبورۍ نه دې ویډیو ته راغلي دي نو دا ځای د شب قدر دی خو دې وخت کې په پېښور کې رهایش اختیار کړی دی او ځان نه ښیي خو زه دې خلکو ته وایم چې دې پېغورونو دې خبرو چې کوم دی نو موږ هم بس ویې خوړو نو په هغوی نه خرې تېرېږي او دلته کې وله پېغور ورکړې یا چې دا خلک سی کې نو څوک په سر ولېږي نو چې سی نه کړي نو څوک په سر ولېږي ښه ته د کوم وخت نه بیمار یې زما 10 کالونه زما د غوږ مسله د سر کې مې رګ بند دی او هغې نه موږ سرکاري علاجونه ډېر وکړل خو بس سرکاري سم نه کېږي اوس پرایویټ کې هغې بس نشته دی او پیسونه دي دغه حالي دا پیسونه اخلي ډاکټرانو اکسرانې دي دوایانې دي د هغې موږ سره څه وس نشته دی چې وکړو ستاسو ګټه وټه څه ده زمونږ ګټه وټه داسې هېڅ نشته دی داسې کور هم خپل نشته دی داسې نوکرۍ زمونږ نشته سرکاري داسې بس صرف پلار مې دی رونه هم غټ زمونږ نشته بس کوم خلک مونږ دا وخیني هغوی مونږ سره څه کولی شي کتونکو خو دا مونږ څه ورکو دا ستاسو اخرات زکات دي چې هغه چاله ورکو دې ځای ته راغلي دي کافي کرایه هم لګېدلې ده دلته کې هم راځي خو چې ستاسو مرستې راځي نو انشاءالله دې درد نه څوک خالي لاس نه تللی دا هم د الله نه سوال دی چې څوک راځي په یو امید باندې دا ونیسه دا همکارۍ شوه صحیح ده او دغه مور سره به خبرې ترې کوو مورې ستا دا 2 لوریانې دي دا دې ورکړي دي دا یوه مې ورکړې ده یوه نه چې دا څوک راشي نو وری کړم وری کوم ستا خوښه ده چې صحیح خلک یې زموږ په شان ستاسو په شان پښتانه خلک یې ولې ورکومې دې وخت کې هم ګټه وټه څه ده بس دغه ګټه ده چې د دې د پلار دی غریب هغه بس دیاړي مزدوري کوي نور خو داسې ګټه نشته دی د لور علاج د نه پاتې او د لور علاج مې هم پاتې دی بس دا کرایانې دي او بیلونه دي بس ډېر مجبور چې څونه خرچه پرې راځي لکه ما ته ډاکټر ویلي چې په دې په اپریشن باندې 40 لکه روپۍ لګي 40 لک ارې پر هزار راته ویلي دي خو دې بل ډاکټر لاسه نه دي ویلي چې د ایم آر آی سري ولې ویستله د لاسه نه دي ویلي هغه ډاکټر ما ته ویلي چې ما د اپریشن تپوس وکړو 40 لکه روپۍ پې لګي نه پوهېږم کتونکو 40 لک روپۍ پې لګي دا د ډاکټر ویلي او جی موږ ته ډاکټر ویلي دي او جی کتونکو د مور مال اجازت راکړه خو بیا به هم دا خبره شي بیا به صرف دا کال شي او په ټلیفونونو رشتې کېږي نه چې په مخامخ سړی کېني که نه نو هغه یو بل مطمئن کي او زه داسې نه چې خپله خور خپله بچی ورکوم دا جینې دې رشته شوې وه یو ماشوم یو رشته چې کومه ده روانه شوې ده هغه ماشوم ترې ایثار شوی دی هغه چې بیماره ده په دې ځای ګزار خوړلی دی او د هغې دپاره هغه وایي چې یاره 40 لک روپۍ پې خرچه راځي اوس تاسو وایئ دا رشتې او دا نور مقصد نه دی مقصد دا دی د دې علاج ښه علاج مقصد دی چې زه خلکو له په ټلیفون جواب ورکوم نو په دې دغه ورکوم چې لومبنی علاج مقصد دی چې دا علاج وشي داسې څوک وي
په صفا او مروه باندې 19 کروڑ روپۍ خرچه راځي او دغه هم د الله پاک لاک لاک شکر دی چې دغه اواز موږ روچت کړو. اوس کومو ملګرو چې دې علاج وکړو بیا پکې کومو ملګرو زموږ ملګري یو اجاز خالد هغه پکې یو مهم رول ادا کړ نو دغه خو دا ترڅه خلکو بس هغه به الله اجر ورکوي د هغې موږ نشو ورکولی نو دا 40 لک روپۍ مش شی نه دی. نو کتونکو ضرور هم مرسیال شي خو ستاسو مرسته وي نه دې د علاج کېږي. ښکلې ماشومه په دې باندې چپره شي یکدم که نه او چې دا وایي زما سر دروند شي او دا یو لکه یو غوږ باندې خبرې م نه اوري او دا وایي زما سر دروند شي ما باندې بیا هر څه خبرې مبرې بد لګي او دغه مسله ده. خو زموږ څه داسې وس مس هېڅ نشته دی. زه چې کومه یم زه حیدرآباد کې کار کوم خدمت کې سرو چروړې سي څو پیسې هلته والي 700 روپۍ 700 چروړې څه کور کرۍ کې ورکوم. څه محسوسوي کله چې پلار ته وګورې بیا ستا د علاج بس هغوی سره اوس وس نشته ما مو څه پورې به دې کار کولو اوس ما ته سر مسله زیاته شو اوس نشم کولی خدمت په دې کې کتونکو ضرور مرسیال شي ستاسو په مرسته په ملاتړ به انشاءالله د دې د علاج هم کېږي دوی دا نستي هم غوڅېږي دا په 700 روپۍ باندې خدمت کوي په حیدرآباد کې پیغله جینۍ په بل کور کې سوچ وکړې که نه ډېره ګرانه ده خو مجبوري وي موږ صرف دغې ته ګورو چې یاره ویډیو ولو شو دا ولو شو دا چې حقیقت کله د چا ولټئ او وګورې نو ډېره ګرانه وي ډېر د مجبورۍ نه دې ویډیو ته راغلي. ما سره رابطه کولی شئ کتونکو انشاءالله مطمئن اوسئ. زه بار بار دا وایم خو دا کار مان الله پاک اخلي دا زما د وسه نه ده خو نن دې به دنیا ویډیوګانې کتلې وي ډېرې به دې کتلي او چې ستاسو ویډیو دا خو ډېر په مشکله مونږ پیدا کړو دلته راته یو بل وښودو او دا نمبر چې کوم دی دا ما د ویډیو نه واغېستو ستاسو ویډیوګانې خو به یې نور چا هم کتلي وي زموږ کار دی ولې خوښ شو بس ستاسو کار مې په دې خوښ شو چې ښه انسان یې ښه خلک یې پښتانه یې او ډېر غریبانان زه ګورم ستاسو مخې ته ناست دي مونږ ویل مونږ به مور شو ده. کتونکو ضرور شیر کې په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې ډېره مننه خوشحاله اوسئ.